عمر رضی الله تعالی عنہ یو نئی تناس دے او هغه لګی دی زما عزتمند سنت ورلا اخلی. نو د عمر رضی الله تعالی عنہ شونډې مبارکې خوځېدلې ان یو ورته وی حضرت دا شونډې ودروي اسی نه پدې کینچې سره پرې نکړلې شي. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې زب شونډې ودروما تر ته وخ ودروا ما نه وخ روان دی. ها پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول شپه به الله تعالی کنه به ولاړ دا خپې مبارکې به ولې اوپر سي دي. عائشہ بی بی ورته فرمایل اے دا الله رسولا تاسو دومره عبادت کوي دومره عبادت کوي خپې مبارکې م اوپر سیږي حال دا تاسو خو بخلې شوی تاسو خو الله بخلی ولې دومره عبادت او دومره بدن له تکلیف ورکې. الله رسول ورته فرمای اے شي زه د الله شکر گزار بنده جوړ نشم هغه الله بخلی دی او هغه الله ته ودرېږي دومره زما عزتمندو عبادت کوي د الله بندگی کوي بدن له تکلیف ورکوي ما تعالی پکار دی کنه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داسې په یوه لاره تېرېده ماشومان لوبې کوي لګیا دي په دې ماشومانو کې یو ماشوم آواز وکړو وایي دا پلانکې کس تاسو پیژنئ دا امام صاحب دی وایي دا امام صاحب دی دا تهجد گزاره دی دنه تهجد نه قضا کیږي. امام صاحب خپل ځان ته وایي خپل نفس ته وایي د الله نه ویریږه د الله نه ویریږه خلق پتا باندې کم ګمان ساتي او منس کې ستا سهل نه د امام صاحب سهلو شپه به زما عزتمندو درې ځای کې تقسیم کړله شپه درې حصو کې به تقسیم کړه اولنۍ شپه کې به درس او تدریس کولو حصه کې به عبادت وکړو او په درېمه حصه کې به خوب وکړو او سهار به بیا مونځ ته راپاڅېدلی نو بیا یې څه وکړو وایي دا خوب هم ته ختمول غواړي نو زما عزتمندو عزم یې وکړو اراده یې وکړه د هغه وخت نه واخله تر 40 کالو پورې ماسخوتن په اودس باندې د سحر مونځ وکړو 40 کالو پورې د ماسخوتن په اودس باندې د سحر مونځ منځ کې خوب کړی وي منځ کې به خوب نه کړی دغه خلکو الله ته ولاړو تلاوت کولو د شپې وامتازوا اليوم ايها المجرمون آیات مخ تراغه په قرآن هغه قرآن حافظانو قرآن به لوستو نو مخ ته دا آیات راغه زما عزتمند ټول شپې جړل او دا آیات اړولو راړولو په دې کې الله څه فرمایي چې د قیامت په ورځ به دغه مؤمنان او مجرمان دا بخپلو کې یو بل سره جدا شي مجرمان به جدا شي د مؤمنانو نه په دنیا کې ټول مکس ژوند تیری کنه تیری ټول مکس ته مکس منافقان فاسقان فاجران مؤمنان مجرمان ټول مکس یو حساب کتاب. الرحمن الرحیم عام مهربان دی خاص مهربان دی په دنیا کې الله رب العزت په ټولو باندې یو شان مهربان دی. د قیامت په ورځ به الله جل جلاله اعلان کوي وامتازوا اليوم ايها المجرمون نن د مؤمنانو دي مجرمان جدا شي نو امام سے بپدی جڑل منگ پکی جدا نہ کی منگ دا منافقانو پسب کی چرت جدا نہ کی یریدو با جڑیدو با نن زمنگ جڑاشتا چرت خطا کی چرت دا سار منزو کو خطا کی اوزل چرت دا تاجد منزو کو بیارا تزان ولی اللہ کاری پزان مانی دا بزرگی شکو نہ کو بیا تمام محترمو دا الله په پکړ کې به یو ورځ رازو مرګ به راځي یو ورځ به دا دنیا ورانیږي انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ما تاسو ویل چې د دنیا دا ژوند دا امتحانګاه ده څه شی ده دا امتحانګاه ده دا د امتحان یو حال دی امتحان ختمېدو والا دی پته به د قیامت په ورځ باندې لګي چا وګټل او چا وبیلله. الله اکبر.